بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر، پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، نن راسه په سپینو خبرو کې د محسود قبیلې مشران میلمانه دي. زه راغلم ټانک ته. په ټانک کې چې څومره د محسود قبیلې مشران یا کورنۍ میشته دي، نن موږ کوشش کوو چې د هغوی سره خبرې وکړو او د هغوی رای تاسو سره شریکه کړو. په دې سیمو کې یا په خصوصي توګه په محسود بیلټ کې تر اوسه څومره پرمختیایي پروژې سرته رسېدلې دي او څومره دوی ته ضرورت دی، دغه د پروګرام موضوع ده. په دغه موضوع د مشرانو سره خبره کوو. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. اول خو راته لږ خپله پیژنګلو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک حبیب خان شابی خیل د مسعود ایریا سره تعلق لرم. د مسعود قبیلې د مشرانو په دغه باندې تاسو سره موجود یم. ملک صاحب، دا راته ووایي چې کله فاټه وه بیا انضمام وشو، نو په وزیرستان کې او بیا په خصوصي توګه چې کوم محسود دیره دي چېرته په دغه سیمو کې څه بدلون راغلی؟ دې په حوالې سره خو به زه دا ووایم چې 9/11 نه بعد زمونږ په ملک باندې چې کوم حالات راغلل، بیا سپیشلی چې زمونږ په ساوت وزیرستان مسعود قبایل ته کوم ستونزې او کوم نقصانات را مخکې شو، نو هغه د حساب نه بهره دي. خو حکومت په ځینې کارونو کې دا کوشش وکړو چې اول یې د امن بحالۍ دپاره محنت وکړو، نو په هغې کې الحمدلله امن په وزیرستان کې قایم شو. دې نه علاوه زمونږ کورونه وران شو، تر اوسه پورې وران دي، او هغې دپاره یو کمپنسیشن حکومت اعلان کو چې هغه چې کومه فی کور باندې 4 لک روپۍ دغه ورکړه چې تاسو ته به دغه افزانه میلاویږي. نو هغې کې الحمدلله اوس ډېر په مخکې کار شوی دی، ولې چې موجوده ډي سي صاحب هغه ورځ زموږ سره جرګه وکړه، نو په هغې کې چې کومه ده چې کوم مین مسلې وي هغه مسلې خدای پاک حل کړي. دې سره سره ترقیاتي کارونه یا د انضمام نه مخکې یا په انضمام نه بعد څه تبدیلی راغلی دي، نو هغې په حوالې سره خو موږ دا وایو چې ترقیاتي کارونو کې یو زموږ کیډټ کالج جوړ شو په وزیرستان کې، نو په دې باندې موږ د حکومت او سپیشلی د پاک آرمي چې کومه ده مشکور یو چې هغه زموږ د بچو دپاره دا یو ځای خوند جوړ کړو. د دې سره سره د وزیرستان د ترقۍ هر هغه د انسان یو دغه د فطرت دی چې کوم د اسلام آباد بچی او کوم د اسلام آباد کس د خپل بچی دپاره څه غواړي، هغه د پاکستان په هره خاوره کې هر پلار او د هر مور دا خواهش وي چې ما بچی ته د هغه شی میلاو شوی، یا د پېښور یا د چرسادې یا د لاهور کې کس ته چې څه میلاویږي په کار ده چې ما بچی ته هغه فیسیلیټیز میلاو شي. نو دې سره سره موږ دا وایو چې که موږ ته حکومت ترقي راکوي، نو د مهرباني وکړي چې انضمام شوی دی، موږ یا خوش یا ناخوش، خو خبره دا سته چې انضمام وشو، حکومت یوه فیصله وکړه، فیصله موږ ته قبوله شوه. اوس په انضمام شي چې کومې خامۍ دي هغه خامۍ دې لرې کړې شي، موږ ته چې کوم ضرورت دي هغه ضرورت یې راته پوره کړي. ولې چې انسان ته اوبه ضرورت دی، انسان ته روډ هم ضرورت دی، انسان ته بجلی هم ضرورت دی، انسان ته چې کوم د زندګۍ ضرورت دي هغه پوره کول زموږ چې د انساني بنیادي حق دی د هر انسان. نو دې په حواله سره فی الحال چې کومه ترقي شوې ده دې ته به زه 9 اونې کې برابر ووایم، ولې چې دا خو اوس د ترقۍ سټارټ شوی دی. نو که چیرې تاسو په وساطت سره زمونږ بالا حاکمانو ته، صوبایي حاکمانو ته هم، د آرمي حاکمانو ته هم او وفاقي حاکمانو ته هم زمونږ دا میسج ورسي چې وزیرستان خاص سپیشلی مسعود ایریا او مسعود قوم څه غواړي، هغې دپاره به زه دا ووایم چې اول زما په علاقې کې چې کوم روډونه نشته هغه روډونه راته جوړ کړي، بجلی نشته بجلی راته پوره کړي، د اوبو سیستم نشته اوبه سیستم راته بحال کړي، چېرته چې د سکولو د هسپتالو ضرورتونه شته، خو چې کوم زاړه هسپتالونه سکولونه بند کړي شوي دي او نوي راته جوړوي، نو دا د حکومت نقصان دی.
خو هغه هسپتالونه چې کوم باندې دو پابندي لګولې د هغه درته بحال کړی شي. مهرباني. ډیره مننه ملک صاحب، تفصیل سره خبرې وکړې او کومې ستونزې دي هغه هم په ډاګه کړې. ملک صاحب یو خبر وکړه جی تاسو به خپله پیژنګلو کوئ، د هغې نه پس ملک صاحب ووایي چې په وزیرستان کې امن راغلی دی. تاسو دغه امن نه څومره مطمئن دی؟ زه ملک نور حسن د کوټګي سره تعلق لرم او په ټولې ناوالې تاسو میډیا شکریه ادا کوم. نو د امن په باره کې تا خبره وکړله. امن د موږ مشرانو، د موږ د علاقې عوام، پاک فوج او د ایف سی ځوانونو یې بېشماره قرباني ورکړله. هغې په وجه باندې د موږ علاقه پرامن دو او انشاءالله مزید پرامن وي. یہ امن نه دا مراد نه دی چې صرف موږ په علاقه کې وختګیري کوي او د موږ علاقه ته ترقي نشته ده، خو موږ دا یو ګیله ده خاص کر د حکومت نه چې کومو مشرانو قرباني ورکړه هغې ته خپل د قربانۍ ایوارډ نشه میلاو، یعنې تغمه یې جرت نشوه ورته میلاو. نو موږ دا ریکویسټ کوي چې هغې مشرانو ته د خپله تغمه یې جرت میلاو شي چې کومه قرباني کړې ده. ډیره مننه کوو جی ستاسو. قدرمنو دا وخت ګڼ شمېر محسود مشران موږ سره ناست دي، دوی سه وار په وار خبرې کوو، د دوی سوچ فکر، د دوی غوښتنې او د دوی ستونزې ستاسو وړاندې کوو. ملک صاحب اول خو خپله پیژنګلو وکړئ. زه جنوبي وزیرستان ملک رحمت الله بټکای تحصیل سراروغه سره تعلق لرم. ملک صاحب ځینې خلک نن سبا داسې دي چې هغوی د محسود قبیلې نوم استعمالی د خپلو ځینو مقاصدو دپاره، هغه سیاسي مقاصد هم دي او هغې سره دا ویل کېږي چې د سیمې امن ته زیان رسي، نقصان رسي. دغې باره کې ستاسو رایې څه ده؟ جی دا ستو چې کوم مسجد په غرق شه پاتې کېږي سوت شي هغه انشاءالله همیشه د حکومت وفادار خلک ته امن سره خواهشات دی چې امن روشي. و ځینې داسې خلک شته چې بچپن د اسلام آباد پېښور شه پنډېږي، هغې ته هېڅ مشکلات پته نه لګي. هغه خلک ته مشکلات پته لګي چې څوک په وزیرستان شه پوتې وي. اسلام آباد نه څوک خبرې کوي، څوک یې پېښور نه کوي، څوک یې کراچۍ نه کوي، هغې په متعلق شه مې شته نشي ویلی. خو وایي چې وزیرستان شه کومې ترقیاتي چارې پاک عربي کړي دي، زه خپل په فیصلي فیسبوک شه چې کومې چارې مو دي د دې دي اجتماعي دي او کوم چې صوبایي حکومت کړي دي هغه فرد ته میلاو دي، اجتماعي نه دي، خپل مقصد یې پوره دي او د دوی په منافع پېښه کړي دي. قدرمنو د دوی په خبره کې دا یو پیغام پروت و چې یاره کومې پروژې یا پروجیکټ د کے پی ګورنمنټ یا د فیډرل ګورنمنټ په مرسته شوي، نو ځینې ټیکهدارانو دغه پروژې اخیستې دي، په هغې کې خامخا د کمیشن خبرې او انفرادي سوچ ساتلی شوی دی. خو دوی دا هم وایي چې امنیتي ادارو کوم کارونه کړي دي نو هغه اجتماعي دي. ملک صاحب دا لړۍ روانه ده، تاسو هم را سره خپله پیژنګلو کوئ. جی زما نامه ملک عرفان الدین برکی دی، د کانګرم سره مې تعلق دی، کوم چې د پښتون نصربانی پیروخان علاقه هم ده. ټیک. ملک صاحب دا سوچ رښتیا جوړ دی که دا یو پراپیګنډه ده چې محسود قبیله په وزیرستان کې د ادارو خلاف دي، د حکومت خلاف دي؟ دا هغه خلک دي چې دوی نه غواړي چې موږ دې هم د دې موجوده سیټ اپ سره یا د دې ادارو سره وچلیږو. دا پراپیګنډه ده که دا رښتیا دي؟ دا بالکل پراپیګنډه ده. د مسعود کومه علاقه ده د 6619 مربع کیلومتر د ساوت وزیرستان. مسعود هغه خلک دي چې کشمیر آزاد کړی دی. قیام پاکستان چې کله پاکستان هغه کېدو مسعود قبایل اول سر شو، د نور هواټه قبایل نو وروسته وو. اول دو اعلان کړی چې موږ په پاکستان شه ځم کېږو. جی قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مه شویم. پروګرام سپینې خبرې. حاجي صاحب اول خو به تاسو هم را سره خپله پیژنګلو وکئ او د هغې نه پس د اے ډي آر یو جرګه نظام دلته جوړ دی په دې سیمو کې، دغې باره کې ستاسو رایې څه ده؟ یمو نوم ملک جانان نظر خیل دی. دغې خو موږ ته دا بالکل دا ویلي شوي دي چې دا جرګه چې کومه هم فیصله وکړو هغه نه چې کومه دو عدالت متولی شي او دا پاخه جرګه وي که نه دا هېڅوک متولی نه. دا علم صرف ورته شوی دی د وسه پورې عملي کاروایي پې شوې نه دو که نه، د وسه پورې زه نه ایسئ چې به دا اعمال شوی وي که نه. خو عدالت هم دی، عدالت هم دی، میږ عدالت دی، میږ پوره جوړ شوی دی. نو دا چې میږ څومره د مسجد کوم
مشکلات دي یا چې کومه د مړي وکول یا چې کې د مځکې تنازع وي یا د غرې تنازع وي مسجد کوم چې الحمدلله داسې سمجدار مشرون دي چې که عدالت یې په 30 سال شال کوي دی چې کومه دو په میاشت شال کولی شي الحمدلله دا یوه خبره زه په دعوا سره کولی شم د مونږ ټول مشرون نوستي میش د کوم د طرفه چې نن کومې خبرې کې د کوم نمایندګي کوي د خپل ځون مقصد هم نشته خو دا زه په دعوا سره ویلی شم چې مسجد کوم کیم چې کومه د حکومت پاکستان منده تړلی کوم دی کیما مینا د پاکستان سره د دغې قوم دو ځکه چې د پاکستان منده قربانۍ دغې قوم کړی دي که نه چې پاکستان د مونږ ملک دی که نه یا مونږ خورادو که نه په دا مو د مونږ قربانۍ هور کړی دي په هر کلی په هر قوم شی ښه خلک هم وي باد هم وي داسې وي که نه مطلب دا دی چې د میش کورې نه ړانګ شول د میش در په در شوي لاسو تکوله خو د نن ورځې پورې د پاکستان خلاف یوه ناره مسجد کوم نه دو لګولې د میش لکه یو مشر خبره وکړه چې په کارابینه برېږه حساب یې نشي دومره نقصان هم شوی دی خو میش د پاکستان خلاف یوه ناره نه دو لګولې ځکه چې د پاکستان یې مو دی پاکستان چې بربود شي پاکستان د میش یو کور دی کور دغې کور ته چې د مو څوک هم یور اچوي که د مو باچای ویلی نه وي دی مو دشمن دی دا زه دشمن غواړم نو مو دا ریکویسټ و صرف چې موږ علاقې چې کوم فاټه مرجر وشو نو موږ ته حکومت اعلان وکړه چې فاټه خلک باندې ټیکس معافي نو هغې دپاره مو دا ریکویسټ و چې کوم د موږ بهر خلک بهر اورسیز پاکستاني چې کوم په بهر ملکونو کې دي هغې چې کوم پلارونو ته پیسې رالیږي نو په ټاک په ډي خان په سیټل ایریا کې ورته میلاویږي موږ نه هلته کټوتي کېږي پیسې کټ کېږي بینک په لیول باندې نو زه دا وایم چې موږ په علاقه کې یو بینک برانچ نشته دی اصل سوچ یې وکړي وزیرستان خو ډېر نام لري ټوله دنیا یې پېژني نو که چاته موږ وکړي چې موږ په علاقه کې بینک خو دور خبره ده او بینک برانچ نشته دی نو موږ ته دا بینکونو برانچونه کولاو شي چې موږ پیسې په حفاظت شي جی قدرمنو پروګرام سپینې خبرې سر ته ورسېدو د پروګرام کې تاسو کتلی چې اکثر منګه د وزیرانو انټرویوز کوو د سینیټرانو انټرویوز کوو د بیوروکریټس انټرویوز کوو خو ځینې ستونزې په وزیرستان کې ټانک کې د محسود قبیلې په اړه راپورته شوې وې موږ ضروري ګڼله چې د محسود د مشرانو هغه سوچ یا هغه غوښتنې رامخې ته کړو چېرته چې حاد اوسئ د الله په امان